الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومرشدنا ومولانا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكان أحب صيامه في شعبان وكان أحب صيامه في شعبان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين.
معززو سامعینو حاضرینو ناظرینو دوستانو، د شعبان مبارک میاشت شروع ده. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکله کله نفلی روجی دا سلان دی باندې په تتابو او پر لپسې والی سره نیولی چې مونږ بخپل درمیان کې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دا نفلی روجی مسلسل نیسی دی باندې کوجه کینا او کله کله به د رمضان شریف نه علاوه په عام ورځو کې غیر د رمضان نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نفلی روجی اډونوي نه تر دې چې مونږ بخپل منځ کې ویل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نفلی روجی به اډونی سینا، یعنی کله به نفلی روجی نیوي او کله به نه نیوي. خو هغه روجی چې د ډیر زیاتې په نفلی روجو کې خوخي روجی وي هغه د دې میاشتې د شعبان روجی وي، او څومره ډیرې روجی وي چې په دې میاشت کې نیولې نو دومره انداز کې به روجی د رمضان نه بغیر په نورو میاشتو کې نه نیولې. عائشہ بی بی فرمایي ماته نه پوښتنه وکړه چې مالی ارا صیامک فی شعبان، سشوی دی مال رجتا سوینم چې په شعبان کې روجی ډیری نیسي او د شعبان علاوه نورو مهینو کې دغه سي په کثرت بیا نه نیسي. ای محبوب جواب را کې ما ته یا عائشہ تو اے عائشی بی بی انه شهر د شعبان دسی او عظیم الشان میاشدا ينسخو لملك الموت فيه اسم من يقبض روحه في بقية العام. دی شعبان نخوا چې د کال څومره ورځې پاتې دي باقی دي دی چا باندې الله تعالی د مرګ فیصله کړي نو د هغې د امړه کېدونکو خلکو دا ډیټیل او د هغې د نامو د فهرست رجسټر ملک الموت علیه السلام ته په دې میاشت د شعبان کې حواله کولی شي. فانا احب ان لا ينسخ اسمي الا وانا صائم، زدا خوښوم چې زما نوم پکې لیکل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په دې کال وفات کېږي نو چې زه حالت د روجې کې مو زما نوم د روجهدارو فهرست کې ملک الموت ته حواله شي. دې وجې نه په دې میاشت کې زه ډېرې روجې نیسم. یو انسان ته چې دا اندازه ولګي چې بس عمر مې کم دی نو کله د قرآن کریم تلاوت ته کینی او کله نفلی روجه نیسي او کله صدقه کوي. مقصد یې دغه چې مرګ راته راځي پته نشته کله به راځي، خو باید چې په داسې حال کې راشي چې د خالق رب ذوالجلال بندګۍ کې مصروف او مشغول یم او ما ته دې مرګ راشي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم امت ته گنی ورنه د انبیاء کرام علیهم السلام وفات چې وي د اختیاري وي. نو دا ډیره مبارکه میاشت ده. زمون شریعت کې بعض امکنو تم شریعت فضیلت بیان کړي چې دا ټول مکانات دا یو رنګي نه دي، لکه مثلا په ټولو بقاع ټکړو د ځمکه کې بهترینه ټکړه د حرم شریف د بیت الله شریف د ځمکه ده، یو نیکی ورکې په 1 لاک ده. بیا دغه رنګي د مدینه منورې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم بهترینه مبارک ځمکه ده. یو سجده ورکې په 1000 یا په 50,000 دا 2 قسم روایات ورکې وارد شوي دي. او چا چې ورکې سلويخ منځونه پوره کړل هغه ته خدای تعالی 2 براءت او 2 خلاصي لیکي، براءت من النفاق و براءت من النار.
د اور نم خلاصې ورته حاصل شو او د منافقت نم ورته خلاصې حاصل شو. بیا د ریاض الجنت د ازمکه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې دا ډیره مبارک ازمکه ده. ریاض الجنت ورته په دې اساس وی چې یا د جنت نه راغستلې شوې ده او یا دا به اوچتولی شو جنت کې به ښودلی شي. بهرحال تعویلات ورکې شارحین دا ډیر کوي. بیا بیت المقدس شریف چې 10,000 انبیاء علیهم الصلاة و تسلیمات ورکې دفن دي او زمون قبله قدیمه پخوانۍ قبله ده. الله دې علی الدوام د یهودو د پنجې نه خلاصه کې امین ووایي. هلته یو سجده په 25,000 ده او بیا ورپسې نور د مکې معظمې یا د مدینې منورې دا نور مساجد او نور بقا یا ورسره دا اردو ګردو نوا کې دا نږدې مضافاتو کې واقع مساجد لکه مسجد قبا شریف چې چا ورکې 2 رکعاته نفل وکړه د عمرې برابر ثواب لري. داسې نور د مکې معظمې هغه مبارک مواضع لکه غار حرا چې دومره یو تنگ ترش یو وړوکی غار دی چې بس یو کس 2 پکې ځای کېږي هغه هم په ډېر زور و تکلیف سره. دومره یو مختصر غار دی. اوس خو ورته پوړی جوړې کړي لاره ورته څه قدرې اسانه شوې ده او اوس خو آبادیان هم ډېرې شوي خلک هم ډېر شوي. سړی چې سوچ وکړي چې د نن نه 1450 برس قبل دا به څومره دشته وه دا به څومره یو وحشت زده غرو دې ته به ختل څومره ګران و چې آبادي هم کمی خلک هم کمی څومره یو دهشت به دلته او سید الکائنات یکې تنها ولاړې او یو میاشت اعتکاف به دې غار کې کولو حتی چې د سورې علق 13 پارې د ړومبني 5 آیات 5 آیاتونه په دې غار کې دننه نازل شوي. بابو کیفا بدء الوحی امام بخاری باب لګئی دی کې حدیث ذکر کئی مبارک تا په اوایلو د نبوت کې خسته خسته خوبونه با خودلې کېدل مبارک به خسته خوبونه لیدل دا شپږ میاشتې د مبارک خسته خوبونه لیدل. فکان لا یرى الرؤیا خوب به نه لیدو الا جاء مثل فلق الصبح د سپین سحر د 14 د رڼا غوندې بدا روخانه او رښتیا ختل او ثم حبب الیه الخلاء بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک تزان تناستا خلوت گزینی دا ورته محبوب او ګرځولې شو من جانب الله عز وجل. نو د تحنس په غار حرا کې کولو چې هغه تعبد د زوات الليالي والایام دی یو میاش بده مبارک په غار حرا کې اعتکاف تناست او دا غزي کې په اول وهم بیا راغلا فرشتہ ورته رانما شو ورته وی اقرا للم مبارک ورته وی ما انا بقارئ انزلستن کې نه یمام نبی له سلام رست بیا خپل کې سب بیانې بی بی خدیجی رضی اللہ عنہ توی فغتنی حتی بلغا من الجهد او قال الجهد کلک رهونی ومسینی سر او زور را تراکو. شاه عبدالعزیز صاحب وی توجه اتحادی ورتکوله چې نسبت پیدا شي تر دې چې سخت تکلیف سره مخامخ شوم بیا می پریدي بیا راته وی لولا ما وی چې لستون کې نه يم بیا می ځان ته جوختې سینې سره کلک مینی سی راته وی لولا پریدي می ما ورته ویل چې ما نبی قارین پدریم ځل می بیا سینې ته جوختې بیا می پریدي روایات مختلف دي او روایت کې راځي د شنو زمرد یو کپړې مبارک تمونی او پاغیلی کلی شیو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
خودی سره یو عجیب کیفیت مبارک باندې تاریخ ترجف فواده وفي روایه ترجف بوادره دا زړو د وګو د سینې دا غوخي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا سره پیدي یو ډچ نیولې کور تراغه بیبي ته وی زملونی زملونی کمبل کې مون غواړه دثرونی دثرونی صادرو کمبل را نراتاو کا ابي هغه ته کیسه بیانای چې پزانو یریدم چې وفات نشم دومره سخت زور را کړو اوګد حدیث دی ورته وی کلا ما یغزیک الله ابدا الی اخری تا والله نه ځای کوي تا والله در رسوای سره نه مخامخ کوي ته مهمان نوازی انك تحمل الكلا تخلق سره درانه بارونه اوچته وتعين ولا نوائب الحق او څومره مشکلات سره چې د خلکو سامنے راغلي تور سراغی کی مرست کومک و مدد کی تاب اللہ نزایہ کی بیا ورقه بن نوفل تبوتلو وغیرہ وغیرہ اگد واقعا دا نو دغه غر دغه رهرایو مبارک غر دی مبارک پکې ناس تکړي سو میاشتې پکې مسلسل د غزي کې ناس تو مبارک چې یو ظلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم یوزي کې لګېدلې هغه زید دنیا او مافیانه بهتر دی دا چې د ورکی میاشتې تیری کړي شپې سبا کړي دا وسمره مبارک وطن او مبارک اسمکو مبارک بوکای غاری سور چې د مبارک پکې د هجرت په موقع پناه اخلي او درې شپې ورکی مبارک ناس تکړي مبارک غر دی غرض می دادی زمون شریعت د بازي امکنو مکاناتو فضیلتونه هم ثابت کړي دي خو ور سره زمون شریعت د بازي اشخاص او فضیلتونه هم ثابت کړي دي مخلوق کې غره خلق متقیان دي اولیاء ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی متقیانو کې چې امت راوالی پدې کې بهترین خلق دا تابعین دي بیا داغینه بهترین خلق صحابه کرام دي بیا داغینه بهترین خلق انبیاء کرام دي بیا انبیاء کې بهترین خلق 314 رسول علیهم السلام دي بیا د رسول په دې پاک جماعت کې افضل ترین خلق 15 اولو العزم پیغمبران دي بیا پاغي کې بهترین شخصیت چې د مخې دنیا د عدم نه وجود تراغلي ذات د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی دې ته فضیلت د اشخاص ویلې شي لکه څنګه چې د لاس د 15 ګوتې خپلو کې برابر نه دي نو داسې دا انسانان د اشخاص دام سره خپلو کې برابر نه دي دیو جن تفاوت او اختلاف د درجاتو د رسول تعالی اشاره په درېمه پاره کې کوي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا ما سبق دو پارو کې چې مې قصص بیان کړل دا جماعت د رسولو چې مونږ غرواله ورکړې بعضې د دې ته په بعضې نورو باندې فضلنا بعضهم على بعض مونږ ورکړې دي بعضې د دې بعضې نورو باندې نو رسول علیهم السلام دام سره بعضې باندې غوره خو په تمام انسانیت کې چې غوره دی هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دی ادریم قسم فضیلت چې الله پیدا کړي فضیلت د اوقاتو دی او فضیلت د ازمنه او د ازمانو دی لکه د رمضان شریف د میاشتې فضیلت او د شعبان شریف د میاشتې فضیلت د عرفه د ورځې فضیلت د لیال العیدین لیلة الفطر و لیلة الاضحى فضیلت د غلس ورځې او لشپې د ذوالحجې چې رب کریم په قسم خوري والفجر وليال عشر د ذوالحجې د اړومبنې لشپې د څومره فضیلت لري خدای تعالی په قسم کړی دی د عاشورا ورځ چې خدای تعالی ورکې ځمکې او اسمانونه او د غرونه او د هر څه پیدا کړي دي او د دغه ورځې روجم د اسلام په اوایلو ابتدا کې فرض و دا فضیلت د اوقاتو کې راځي شپه د معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شپه د ولادت د دی مبارک
ورځ د پیر، ورځ د جمعرات، ورځ د جمعې چې سید الایام لقب لري، دا فضیلت د اوقاتو کې راځي او فضیلت د اسمانو د ازمنو کې راځي. نو په دغه سلسله کې د دې شعبان د میاشتې دا 15 چې دا 15مه شپه چې دې ته شب برات ویلې دا ډیره مبارکه شپه ده. دا وهابیان ډیر بېدینه قوم دی. د دې باره کې ګڼ احادیث راغلي د ګڼو صحابهونه او د هغې احادیثو ګڼ محدثینو تخریج کړی دی. بعضې احادیثو ته د دې مشرانو هم بیا صحیح ویلي دي، خو دا دومره زدي قوم دی چې دا بېدینان نه د دې شپې فضیلت مني او نه ورکې عبادت مني او نه ورکې د قیام یا د نوافلو یا د محفل یا د صدقاتو یا د اسکارو یا د دعواتو قیل دي، بلکې بدعت ورته وي. حالان کې فتاوی ابن تیمیہ 132 صفحه البانی داغی په حوالے وی شب براءت والے حدیث مجموع لحاظ سے بلا شبہ صحیح ہے، اس کے صحت میں کوئی شبہ نہیں. تانند وهابیانو ترانی زمون د علاقی وره مطالعه لرینا کتب ګورینا اوس دا حدیث ضعیف دی او دا موضوعی دی او دې کې فلانه راوی دی او دا حدیث ټول کمزوری دی، فلهذا د دې شپې فضیلت نشته او دې کې عبادت کول دا بدعت دی. دغه تفریعات باطله ور باندې بیا کوي. حالان کې دغه حدیث د فضیلت او یا پدې کې د قیام یا د ورځې د روزې دې حدیث ته تلقی بالقبول عند المحدثین حاصله ده. دنیا محدثین مونږ به د هغې اسامي ذکر کو چې هغې دا حدیث ذکر کړی. علی رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی، قال دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، چې د شعبان 15 شپه کله راشي، فقوموا لیلها وصوموا یومها، نو د شپې ودرېږئ عبادت د خالق رب ذوالجلال پکې وکئ، قیام اللیل وکئ، عبادتونه ورکې وکئ، تهجد و نوافل وکئ، وصوموا یومها، او کله چې دا ورځ راشي سبانه د دې روزه مونیسئ. 15مه شپه به عبادت کې او د 15مې ورځې به روزه نیس. وابیان وی دی کی اور اوی دی ابو بکر ابن صبرہ نامه ده، هغه واضح الحدیث دی، هغه حدیث د ځان نه جوړول. که تسلیمی جواب ده ورکو چې زه ټیک شو واضح الحدیثو، لیکن دا حدیث چې هغه روایت کړی دا لیس بموضوع، او چې ومن قال انه موضوع او کسو کې د وضع قیلی، نو دا دغه د جهالت ښکاره دلیل دی. تحفة الاحوزی 2 جلد 53 صفحه کې د وابیانو مشر مبارک پوری وی چې دا حدیث صحیح دی. ځکه د دې حدیث تخریج امام ابن ماجه په خپل سنن کې کړی، او عادت د امام ابن ماجه دا دی چې چرتم تخریج د یو حدیث موضوعی په خپل سنن کې کوي، هغه په تنبیه هم په اخر کې ور کوي چې دا ګوره موضوع دی، او دا حدیث نقل کړي په خپل سنن کې او تنبیه په وضع د دې نه دا ور کړي، نو پته ولګیږي چې دا لیس به موضوع، دا موضوعی نه دی، صحیح حدیث دی. مبارک پوری ورته فقط ضعیف ویلی دی. همدغه رنګ حافظ منذری ترغیب و ترهیب کې امدا نقل کړي. الرحمة المرسلة فی شان حدیث البسملہ 15 صفحه د علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی. پاغه کې لیکلی اذا علمتم بالحديث انه في تصانيف المنذري صاحب الترغيب والترهيب فاروه مطمئنين،
چې کله یو حدیث باندې پوه شوي چې صاحب د ترغیب او ترهیب دا نقل کړي او داغه تصنیف کې موجود وو نو اطمینان سره دا روایت کوي ا د لوی پای محدث دی هغه موضوعات نه وروړي دا حدیث صحیح دی روایت کوي او دا حدیث د سنن ابن ماجه نه علاوه په صاحب د ترغیب او ترهیب علامه منذری هغه تخریج کړي دی ابن عبد البر غوندی عظیم محدث هغه مبارک هم تخریج کړي دی مصنف عبد الرزاق سلورم جلد 313 صفحه کې دا حدیث موجود دی علامہ حسمی صاحب د مجموع زوائد اتم جلد یوسل 15 صفحه کې په شپږ احادیث وروړي دي شپږ احادیث حدیث د معاذ ابن جبل په ذکر کړي رضی الله عنه حدیث د ابوبکر صدیق سے په نقل کړي حدیث د ابو هريره سے حدیث د عبد الله ابن عمر حدیث د ابي ثعلبه وغيرها وغيرها صاحب د مجموع زوائد علامہ حسمی د دې شپې په فضیلت په دې شپه کې د قیام او د عبادت په اثبات کې د ورځې د روزي او د عبادت په اثبات کې شپږ احادیث د شپږو صحابو نه ذکر کړي دي یو حدیث که ضعیف هم شي خو چې متعدد طرق سره نقل شي درجه د حسن لغیره ته رسیږي او حدیث حسن دا قسم د حدیث مقبول وي احتجاج او استدلال په صحیح وي بل ضعاف فضائل د اعمالو کی مناقبو کی ترغیب کی ترہیب کی دا مقبول بالاجماع دی اصحاب د جرح او د تعدیل او علماء ماهرین د اصول حدیث هغه په ناقلین د اجماع دی اجماع په نقل کوي امام طبرانی څومره د لوی پای محدث دی علامه طبرانی رحمت الله علیه هغه د دې حدیث تخریج کړي دی ابن حبان رحمه الله څومره عظیم شخصیت دی هغه تخریج کړي امام بیهقی رحمت الله علیه څومره لوی هستی دا هغه ته چې دا حدیث رسیږي قبلیه تخریج کړي امام ترمذی رحمت الله علیه په اول جلد صفحه نمبر 156 کې دا حدیث ذکر کړي اول جلد جامع ترمذی صفحه 155 سما حالانکه امام ترمذی دا کتاب د دې باره کې تقی عثماني درس ترمذی کې لیکلي وی چې کم کور کې جامع ترمذی موجود وي ودا سدل ک جدی کر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرمایي امام ترمذی د امام بخاری شاگرد عظیم محدث هغه دا حدیث نقل کړي قابل د احتجاج نه وي قابل د استدلال نه وي امام ترمذی په لوی باب لګولې امام ترمذی پوه نه شو چې دا حدیث ټیک نه دی او دجال ته پنځدې شر القرون په زمانه کې وهابیانو باندې شیطانی وحی راغه او د حدیث مخالفت ته جوړ کوي نه دا حدیث ټیک نه دی علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله صاحب د تفسیر در منصور ذکر کړي دا څنګه محدثینو د دې حدیث تخریج فرمایلی دی نو دا روایت چې عائشہ بیبي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک با پدې میاش کې روزي ډېری زیاتې نیوي په نسبت د نورو میاش اول به چې پدې میاش کې دا هغه خلکو چې سکال داغي د وفات فیصله فی علم الله شوی داغي آثام و اسامی ملک الموت ته حواله کیږي زه دا خو مجه زمانو ملک الموت علیہ السلام ته حواله کیږي چې زرو جدارې ما دا غرنګ دویم بل حدیث کې راځي ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ دا قالت دا فرمائی لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر بعد رمضان اکثر من صيامه في شعبان در رمضان شریف د میاش نه بعد با
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې ډیر روزي نیولې نو دا به شعبان کې نیولې. دا ټول د دې خبرې دلیل دی چې دا میاش دا ډیره برکتی او مبارکه میاش ده. عند الله دا ډیر شرف او فضیلت لري. غنیه کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا تخریج د دې حدیثینو کوي. بیا ورپسې لاندې فرمایي وذلك ان كل من يموت في تلك السنه ينسخ اسمه في شعبان من الاحياء الى الاموات وان الرجل ليسافر وقد نسخ اسمه في من يموت. ودا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې میاش کې روزي ډیری نیوي او صحابو له ترغیب هم د عبادت او د روزو په دې میاش کې ډیر ذکر ورکولو چې په دې میاش کې د هغه خلکو چې د الله تعالی په علم کې دې کال کې وفات کیدونکي دي د هغې نامې ملک الموت علیه السلام ته حواله کیږي. د ژوندو د فهرست نه د هغې نامې راوښکلی شي او د مړه کیدونکو فهرست کې دا ولیکلی شي. وی کله کله یو سړی سفر ته رواني د سفر اراده لري چې عمرې ته ځم، حج ته ځم، سعودي ته ځم، دوبۍ ته ځم، ایران ته ځم، عراق ته ځم، افغانستان ته ځم، بل ملک ته ځم او ځان نه خبر نی نامې د مړو فهرست کې لیکلی شوی بس هلته بیا وفات هم شي. نه چې هر کله داسې ده چې په دې مبارکه میاشت کې د باقی کال کې چې څومره کسان د الله تعالی په علم کې وفات کیدونکي دي د هغې د نامو ډیټیل او تفصیل ملک الموت علیه السلام ته حواله کیږي. نو باید چې مونږ تاسو په دې میاشت کې نیکي ډیره وکړو چې سره د رحمت د خدای تعالی زموږ نامې ملایکو ته حواله شي، چې نظر د رحمت د خدای تعالی کې مونږ یو او زموږ نامې ملک الموت ته حواله شي. یو بل حدیث کې مرازی تخریجی شیخ د امام بخاری او شیخ د امام مسلم په مصنف ابن ابي شیبہ کې کړي دریم جل یوسل دریم نمبر صفحه دا یوسل دریم صفحه کنز المال کې ذکر دی، العلل المتناهیه کې ذکر دی دویم جل 65 صفحه. راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے قال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی سئل النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنو شوام ان افضل الصيام د بہترین روزونا یا رسول اللہ روزو کی نفلی روزو کی بہترین روزے کم یو دی؟ دا سوال د نفلی روزو باره کیو ځکه علی الاطلاق بهترین روزي چې دی هغه د رمضان روزي دی. په روزو کې د هغې نه بیا بهترې روزي نورې نشته دی. خدا د نوافلو روزو درمیان کې پوښتنه وه چې دې کې افضل ترین روزي کومې یو دي؟ د جواب مبارک دا ورکوي صیام شعبان تعظیما لرمضان. په نفلی روزو کې افضل ترین روزي دا د شعبان روزي دي چې په دې میاشت کې ونیولی شي د پاره د تعظیم د رمضان چې مبارکه میاشت را باندې را روانه ده او که زه هغې سره ملاقات بصوم کوم نو هسې نه چې بلد نه یم کوتاهي رانه شي نو راشه په شعبان کې ورته ځان ټریننګ کا پریکټس وکا تجربه وکا ځان ورسره عادي و بلد کا د تعظیم د رمضان د روزو په خاطر دې میاشت کې ورته ونیسه نو رمضان شریف کې به ورسره بیا ستا عادت او بلدتیا راغلی نو کوم مسله او تکلیف به درته بیا نه پیښیږي. دغه رنګې بل حدیث پاک کې راځي امالی ذکر کړی امالی الشجری دویم جلد 102 صفحه. عبدالله ابن قیس ورته حدیث بیانې شاگرد تا انه سمع ورتوی چې ما ورید د عائشه رضی الله عنها تقول فرمایلی کان حب شهور الى رسول الله صلی الله علیه وسلم شعبان یصله برمضان. در رمضان شریف نه علاوه دی یولس میاشتو کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کومه میاشت ډیره خوښه وه
هغه د شعبان میاشت وه. دې کې به روجي ډېرې زیاتې نیوې او بیا به دا د رمضان شریف سره میلاوله. همدغه راوي عبدالله ابن قیس فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، مبارک علیہ السلام فرمائی من صام آخر یوم اثنین من شعبان غفر له. د شعبان میاشت کې چا چې اخیری د ګل روجه پکې اخیری ګل پکې راشي د پیر ورځ، نو چا چې اخیری پیر په شعبان کې روجه ونیوه ګناهونه ورته ټولو بخلی شي. خو که چېرته داسې وه چې د شعبان 10مه ورځ د پیر ورځ راغه بیا مه نیسه. ځکه مه نیسه چې د رمضان نه یو ورځ مخکې روژه نیول دا منع دي، دا به نه نیسي. د هغې نه په صریح حدیث کې منع راغلی ده. نو دا ډېره مبارکه میاشت ده. دیو جن انس ابن مالک رضی الله عنه یو مرفوع حدیث هم ذکر کړي، وی نبی علیہ السلام فرمائی انما سمی شعبان، شعبان ته شعبان ځکه وی لانه ينشعب لرمضان فيه خیر کثیر، ځکه دا د رمضان میاشت ته ډیر خیر جلب کوي، راکاږي ورته راغونډي، نو ځکه ورته شعبان وی. او بعض علما وی چې نه، شعبان کې 15 حروف دي، شین دی، عین ده او با ده او الف دی او نون دی. شین اشاره د شرف ته، عین اشاره د علو ته، او با اشاره د بر ته او نیکه ته او الف الفت ته، او نون د نور ته اشاره د رڼا ته. نو شرف، علوه، نیکی، الفت او رڼا، نور. فهذه العطايا من الله تعالى، دغه 15 ورکړه د خدای تعالی للعبد فی هذا الشهر ملاویږي. په دې میاشت کې دا 15 ورکړه د الله د طرف نه بنده ته ملاویږي، نو ځکه ورته شعبان ویلې، شرف ورته ملاویږي، علو ورته ملاویږي، بر او نیکی ورته ملاویږي، او دغه رنګ الفت ورته ملاویږي، او نور او رڼا ورته پسینه کې ملاویږي، نو ځکه دې ته شعبان ویلی شي. خدا هغه چاته ملاویږي چې څوک د دې میاشتې قدر او احترام کوي، عبادت کې ځان باندې گزاري، ذکر و اذکار و نفذبات و درود سلام د قرآن کریم تلاوت کې تیری، نو دغه شرف هغې ته حاصلیږي. تنزیح الشریعہ دویم جلد 160 صفحہ کی ابل حدیث ہم ذکر دے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث راوی دے فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الکائنات، نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فضل رجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الکلام. در رجب د میاشت فضیلت په باقی تمام میاشتو ما سور رمضان هغه داسې دی لکه فضیلت د قرآن کریم په ټولو کلامونو باندې، که تورات دی او که انجیل دی او که زبور دی او که نور صحف دی او که زموس او یا د بل چا کلام دی، نو چې قرآن په دې څومره فضیلت لري، نو دارنګې د رجب میاشت ما سور رمضان په دې ټولو میاشتو فضیلت لري. بیا مبارک فرمائی وفضل شعبان علی سائر الشهور، او فضیلت د شعبان په دې ټولو میاشتو باندې داسې دی کفضلی علی سائر الانبیاء. مبارک وی څنګه چې زه په ټولو انبیاء غوره یم، داسې د شو قدر دا میاشت، پښتانه ورته د شو قدر میاشت وی دې میاشتې ته. دا د شعبان میاشت، دې نه میاشت مخکې بزرګه میاشت وه، دی پس رمضان راځي، نو دا د رمضان میاشت مبارک وی څنګه چې زه په ټولو انبیاء غوره یم، داسې دا میاشت په ټولو میاشتو غوره ده. د نورو نصوصو د مد نظر منظور نظر ساتلو د وجې استثناء ورکې کو چې ما سور رمضان، لکه د هغې شرافت
من نصوص القرآن ثابت دی. په ټولو میاشتو کې صرف د هغې نوم قرآن کریم کې راغلی او مبارک د هغې باره کې فرمایي وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالی على سائر خلقه. او د رمضان شریف فضیلت په ټولو میاشتو بیا داسې دی لکه د خدای تعالی فضیلت چې خدای تعالی چې خالق دی په دې مخلوق څومره غوره دی، مخلوق ورته چرته رسیږي. نو داسې د رمضان د میاشت په دې ټولو میاشتو فضیلت لري، ډیره مبارک او ډیره لویه میاشت ده. دی وجنا انس ابن مالک فرمای رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی، دی وی کان اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم اذا نظروا الى هلال شعبان، صحابو به کله د شعبان چې دا کومه میاشت په موته باندې شروع ده وی چې کله به د دې میاشت د اول شپې سپوږمۍ صحابو ولیده اکبوا علی المصاحف یقرؤونها، قرآن کریم باندې بران نسکور شو په دې میاشت کې به د قرآن پاک تلاوت ته سم کار ویلو، سم په کثرت سره د قرآن کریم تلاوت به کولو. دا داسې مبارکه میاشت ده. واخرج المسلمون زکات اموالهم، او په دې میاشت د شعبان کې با صحابو د خپل مال زکات هم ویستلو لیتقوى بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان. غرض دا چې کم غریب او مسکین او ضعیف خلق دي چې هغه قوت او طاقت حاصل کی، ځان ته کور کې اوړه واچي، ځان ته سبزی واچي، ځان ته ګوړ او چینی او غوړی واچي چې د رمضان میاشت راځي چې دی ورته لږ با قوت ورته پیدا کړي. نو په دې میاشت کې به صحابو زکات وستو. ودع الولاة اهل السجن فمن كان عليه حد اقاموه عليه والا خلوا سبيله. بادشاہانو قاضیانو دی بدا بندیان راوغخت وی دی خوروزی ته جیل ته په کم کیس کې راغلی پښتنه به ته ګوله. نو کچا به ورته ویل چې رما غلا کړي او غلا به نصاب ته رسیدله 10 درهم ته به ورسیده یا به د هغې نه فوق وه لاس به یې کټ کو بیا به یې خوشې کو ویزه. او که زنا کې به راغلی او شادي شده به رجم به یې که یا حد قذف په چا به تهمت لګولی و اتیا دوری به ووهلو او که څوک به په ظلم نیولی شوی و یا معمولی خبرو کې به جیل ته دننه کړی و. نو په دې میاشت کې به د خیر القرون ولاتو سلاطینو بندیان د بند آزادول. خو علماو به دا مسلې خپل عوامو ته خپل بادشاهانو ته بیانولي. نن خو دنیا د علماو سونه ډکه ده، فضیلت د اشخاصو نه مني، فضیلت د مکاناتو نه مني، فضیلت د اوقاتو د ازمانو نه مني، بلکې هغې ته لقب د بدعت ورکوي، انکار ته نه کوي. او څومره چې د خیر کارونه دي خلک د هغې نه منع کوي. که د قرآن کریم تلاوت دی هغې سره دشمني کوي. د رمضان په میاشت کې مسلمانان په 23مه شپه سورتونه وایي، سورې عنکبوت او سورې روم. دا رذیلان وهابیان دی ورته بدعت وایي، خلک ته منع کوي وي دا مه کوئ. د جمعې په شپه کې د قرآن کریم تلاوت کې دې ته بدعت وایي، دا تخصیص د لیلة الجمعې دی او دا بدعت دی، تا ته منع کوي. تبارک الذی ته دې نه پرېږدي. که مقبره کې د قرآن کریم تلاوت کې هلته دې نه پرېږدي، که صدقه مړي پسې کې هغې ته دې نه پرېږدي. دا د اولې دی او دا د دویمې دی او دا د درېمې دی او دا د جمعې شپه تا خاص کړې ده او دا د ځای ټاکلی او دا د وخت ټاکلی او نو دا بدعت دی. نو که څومره د خیر کارونه کوي که په زوره ذکر کې هغې ته دې نه پرېږدي، که سنت طریقې ژوندې کې پټکې په سرې هغې پسې ملنډې او خندا، نو دا د انسان په جامه کې شیطانان دي. د خیر کار نه مسلمانان منع کوي. اوس دا مبارکه میاشت د شعبان د دې په دې 15مه شپه څومره حدیث او څومره د کتب الحدیث حوالې درته ما درکړي، څومره حدیث پرې راغلي، څومره محدثینو تخریجات کړي. امام سیوطی، امام ابن ماجه، امام بیهقی، امام منذری، امام طبرانی، امام ترمذی
وغیره وغیره. ابن حبان دا څومره لوی محدثین دي، هغوی د دې شپې د فضیلت، د دې ورځې د فضیلت، د دې میاشتې د فضیلت باره کې احادیث روړي او دا رزیلانو تینا عوام په تیاره کې ساتلی، او چې کوم عالم را پاس وي عوام ته خبري، نو بیا ورته وایي چې نه دا احادیث دا کمزوري دي. احادیث خو جمع د حدیث ده، او حدیث د خدای د پیغمبر خبرو ته وایي. یعنی د دې بېدینانو مقصد دا دی چې د پیغمبر دا خبرې کمزوري دي پسې مزه عوام دوکه کوي که نه. نو دا ډېره مبارکه میاشت ده، په دې کې عبادت پکار دی. دی وجه نه کتابونو دا لیکلي فینبغي لكل مؤمن لبیب ان لا یغفل فی هذا الشهر. اوخیار سړی ته پکار دی، مناسب د اوخیار سړی د شان سره دا دی چې په دې مبارکه میاشت کې ګورې غفلت اونکي، بل له ان يتأهب فيه لاستقبال شهر رمضان. بلکې اوخیار سړی باندې دا لازم دی چې د رمضان شریف د میاشتې د پاره په دې میاشت کې تیار اوسه، بالتطهر من الذنوب والتوبه عما فات. ځان د ګناه نه پاک کا، او جس کم ثوابونه د نفوت شوي یا سدي کړي په تیره زمانه کې د نسو واقع شوي، نه پاغي توبه وباسه په دې میاشت کې. فیتضرعوا الى الله تعالی فی شهر شعبان. د شعبان په میاشت کې خالق رب ذوالجلال ته تواضع عاجزی وکا. ويتوسل الى الله تعالى بصاحب الشهر محمد صلی الله علیه وسلم حتى يصلح فساد قلبه. او خدای تعالی ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات وسیله ونیسه چې هغه د میاشتې صاحب دی، چې داغه په مخ دی خدای تعالی د زړه د فساد ختم کی او اصلاح درته وکړي. ويداوي مرض سره، استاد د باطن د مرض دویو کی. نو بهرحال دا دې میاشت کې تیاری پکار دی. دی وجنه علماء لیکلي الشهور ثلاثه، د برکت نډکی میاشت د درې میاشتې دي. یو رجب فقط مضوا و ذهبا فلا يعود، اخذنا لاړې تیر واپس درته اوس پلاس نه راځي دغه میاش. ورمضان بل مبارک میاش د رمضان دا، وهو منتظر لا تدري هل تعيش الى ادراكه ام لا. بل مبارک میاش د رمضان دا، هغه دغه انتظار کولیش، نو پته نشته چې مونږ به هغه لاندې کو کنه، هغه ته به ورسیږو کنه. وشعبان، او بل مبارک میاش د شعبان دا، وهو واسطه بین شهرین، او دا دغه دو میاشتو په دې منځ کې دا، او مونږ ورکې دغه د زندگی تیرو، مونږ ورکې واقع یو. فلیختنم الطاعة فی، نو دې کې طاعت غنیمت وګڼو، فایده ته نه والو، غفلت مکوه. رجب لاړو شعبان پته نه لګي چې ورته د رمضان ورته به ورسیږو کنه، او شعبان خو شروع دی، نو دې کې فایده غستل پکار دي. دیو جن القول البدی کې علامه سخاوی رحمه الله لیکلی چې د رجب او د شعبان په میاشت کې با درود شریف پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر وایي. دا میاش د صلات علی النبی میاش دا، په دې کې درود شریف ډیر وایي. لکه څنګه چې مخکې ما د سلفو بعضې معمولاتو ته اشارې وکړي چې چا به ورکې زکاتونه ورکول، چا به ورکې روجې نیوې، چا به ورکې بندیان ازادول، چې د رمضان میاشت راځي چې د ګناهونو نه هغې کې پاک یو، چا را باندې راشي مونږ پاک یو، باقي هغې کې مقامات وکړو، روجات وکړو، د الله تعالی قرب ته ځان ورسو او خپل مقصد سره ځان وصل کو. خداوند کریم دې مونږ ته د خپلې بندګۍ په صحیح طریقه باندې توفیق را نصیب کی. وما علی الا البلاغ المبین، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي.